خجی بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې حروف عامله شروع، حروف عامله چې کوم حروف عمل کو بیا هغه چې په اسم داخلېدل او په فعل داخلېدل، به هر حال هغه وشو. اوس هغه حروف چې هغه غیر عاملی عمل نه کوي، ظاهري عمل نه کوي، باقي خپله معنی پکې پرتی، معنی وي ظاهري په الفاظو کې عمل نه کوي. پای کې اول نمبر دی حروف عاطفه، حروف العطف، عطف والا حروف دي چې په هغې باندې خلک عطف کوي. پای کې یو دی واو، بل دی فا، ثم، حتی، او، اما، ام، لا، بل، لیکن. د دې حروف دا مطلب نو چې دا حروف کم ځای راځي نو دا به حروف غیر عاملی هر ځای کې چې راځي نه. دې کې واو راغلی دی، واو حروف غیر عاملو کې هم شته، خو واو په حروف عامله او حروف جاره کې هم شته. نو دا ځای ته خلک ګوري او اکشان معلوموي چې یاره دا واو کم واو دی، دا واو عامله کې دی کو غیر عامله کې دی، حروف جاره کې دی کو نه د عطف حروف دي. دغه شان فا واخله او حتی واخله، دا لا لفظ واخله. نو لا چې دی نو لا یې فی جنس کې هم تیر شوی دی، ما ولا مشبهتان بلیس هغه کې هم تیر شوی دی. نو دلته چې کم کار دلته چې راغلی دی او کم کار دلته کوي، د عطف کار دلته کوي، نو بس هلته به د عطف دپاره کم ځای کې چې جر ورکوو نو هلته به د حروف جاره سره او حروف عاطفه به بیانوي، حروف غیر عامله به نه وي، بیا به عاملی. به هر حال واو د واو مثال ته ګوره، جانی زید و عمر، رال مال زید او عمر، رال مال زید او عمر. بس دې صرف دومره خبره وښوده چې زید هم رالی او عمر هم رالی، دا یې ونه ښوده چې زید مخکې راغلی دی کو عمر مخکې راغلی دی. دا خبره تا ته ونه ښوده، صرف په دې راتلو کې تا ته وي چې زید هم راغلی دی عمر هم راغلی دی. فادا جانی زید فعمر، رال مال زید فعمر او عمر. خدا فا چې دا نو بیا د فا او د واو په خپلو کې فرق شته دی. دا فا چې دا نو بیا تا د لږ ترتیب هم درکوي، ترتیب دله درکوي چې اول جانی زید زید رالی ورپسې عمر رالی، مونږ چې ورپسې وایو که نه، نو دا فا تاله بیا یو ترتیب هم درکوي چې دا ترتیب باندې راغلی دي. دا واو تاله ترتیب نه درکوي، کو ستا یو ځای کې دا خبره پکار وي چې اول زید رالی ورپسې عمر رالی، نو بیا به فا استعمالی، واو به نه استعمالی، ځکه واو چې دی دا صرف د جمعوالي دپاره راځي، تاله صرف د زید او عمر جمع کوي په دې راتلو کې. به هر حال د دې مختلفې معناګانې راځي. ورپسې ثم ده جاءنی زید ثم عمر، رالی مال زید بیا عمر رالی، بیا ګوره لږ غوندې د زمانې رستوالی هم پکې رالی، بیا عمر رالی. څلورم نمبر حتی ده، مات الناس حتی الانبیاء، حتی دلته عاطفه ده د الانبیاء عاطفه کړی دی په دې ناس باندې. نو مات الناسو خلق مړه شو، حتی الانبیاء تر انبیاء پورې، حتی الانبیاء او انبیاء، حتی الانبیاء او انبیاء مړه شو. د انبیاء بارکې د مرګ ویل، د مرګ لفظ استعمالول ګوره سب دغه نه ده، بېدبۍ کې نه راځي، ځکه چې قرآن کریم هم فرمایي انک میت و انهم میتون. نو په انبیاءو باندې د موت لفظ، د میت لفظ اطلاق چې دی قرآن کریم کړی دی، او انبیاء تر محشره پورې مړه دي. انبیاء چې دي
نو دا تر قیامت پورې مړه دي باقي هغه ژوند چې دی نو هغې ته بیا هغه جدا ژوند دی برزخي خو دې برزخي ژوند ته موږ دنیا کې څه وایو مرګ هغه ژوند دی خپل مستقل ژوند دی برزخي جدا ژوند دی او د هغې ژوند نه څوک انکار نشي کولی قطعا څوک انکار نشي کولی داسې په زول خبره چې پلانې ته انکار کوي پلانې ته انکار کوي داسې خلق ځان ته راجمع کوي په دې خبرو باندې به هر حال مات الناس حتی الانبیاء خلق مړه شو او انبیاء ګوره د حتی معنی څه کړې ده یعنی خلق مړه شو خو تر دې پورې چې انبیاء هم دغه شو ده مړه شو نو دغه چې دی الانبیاء عطف دی په ناس باندې دا حتی دا د عطف دپاره شو حتی د عطف دپاره شو پنځم نمبر او مررت برجل او امرأة تیر شم په سړي یا په ښځه یو غیر معین شخص یادوي چې تیر شم په سړي یا په ښځه پته نه لګي چې سړی وکړو ښځه وکړو تیر شم په یو سړي په سړي یا په ښځه باندې او چې دی نو دا د عطف دپاره شو اما د عدد د پار راځي العدد اما زوج و اما فرد عدد یا با جفت وي یا با طاق وي مثلا درې دي درې یا و جفت وي یا با طاق وي زوج جفت او فرد طاق ام ده ازید عندك ام عمرو زید تا سره ده کو عمر زید تا سره ده کو عمر د دې په ذریعه باندې تپوس کوي د یو د فرد تعین تپوس هم کوي ازید عندك ام عمرو ام کو عمر لا دا چې د حروف عاطفه کې دی جاني زید لا عمرو جاءني زید لا عمرو خپل معنی ورکړه جاني زید زید راغله دی لا عمرو عمر نه دی راغله مخکې چې کم مجیعت د زید د پاره ثابت نو د عمر د پاره ثابت نه کاغه هغه نفي کو د لا خپل معنی ورکي خپل معنی ورکي خو په حروف کې په دی خوای په اسم کې په فعل کې څه عمل نه دی کړي کدا شو ولا بیا خو شو د دوه نه راغلي کنه جاني زید ولا عمرو نه دغه کیږي داسې بیا مطلب د دوه هغه داسې ویل کیږي ما جاءني زید ولا عمرو داسې به ویل کیږي چې مخکې الفاظ د نفي کې نو دواړو ته په نفي بیا راځي کیږي نو کو ولګي نو بیا لازمي دلته کلام به منفي کې مخکې به کلام منفي کیږي نه دی راغلی مالا زید نه عمر داسې انداز کې معنی به دا ورکوي جاني زید لا عمرو راله مال زید عمر رانه له دې کې معنی څه ورکړی دا دلته معنی سب دا ورکړل چې عمر نه دی راغلی د دې دا مانند چې زید غنی راغلی نه دی نه زید راغلی دی مجیعت د زید د پاره ثابت دی خو د عمر د پاره ثابت نه دی بل جاء بل حرف شو جاءني زید بل عمرو راغلی دی مال زید بل عمرو بلکې عمر جاءني زید راغلی دی زید بل عمرو بلکې عمر ګوره دې ځکه معنی څه ورکوي دی وی چې مال زید راله خو بیا څه وی بل عمرو بلکې عمر راله اوس دلته د دې مخکنی کلام نفي وکړه اول وی راله مال زید بلکې عمر راله بلکې عمر مطلب دا چې کم دا مجیعت ثابت دی مخکې د زید د پاره ثابت نو دی بل سو کو هغه ختم کو او د رستونی عمر د پاره ثابت کو خبره باندې پوښ دا څه معنی ور کوي معنی کې بدل غلط شو معنوي نور هغه انداز کې بدل غلط نه دی عمر د زید په ځای باندې بدل له او هغه بدل نه نحوي بدل نه اصل د معنی په شکل باندې د معنی په شکل باندې دا کار به بل کوي دا به بدل نه کوي او د الفاظ ته چې آی نو به بدل راوړي دا غي لپاره لسم نمبر لكن ما جاءني زید لكن عمرو جاء ما جاءني زید مال زید را نغله لكن عمرو جاء لیکن عمر راله ګور لكن سو کړو
لیکن عمر یعنی لیکن عمر جاء راغله مخکنه کلام چې کوم دی هغه ختم کړ مجیت دې لپاره لیکن ثابت نه کړ نو دا حروف چې کوم دلته رااله نو دې ظاهري په الفاظو کې عمل نه دی کړی خو معنی خپله معنی شته یاد کړئ خجی ولیکلی شو بسم الله الرحمن الرحیم حروف غیر عامله شروع حروف غیر عاملو کی اول حروف عطف حروف عطف دویم پدې کې دي حروف تنبیه حروف تنبیه پای کې اول دے الا پدې الا ذریعہ باندې تچاله خبردارې ورکه الا خبردار مثال الا انهم هم المفسدون خبر شه دوی پسات کون کی دی خاص دوی پسات کون کی دی الا خبردار د تنبیه حرف دے دویم پکې دے اما لا تفعل یا اما لا تفعل خبردار دا کار تمکوا خبردار بل ها د تنبیه ها زید قائم خبر شے خبردار زید اولال دے یا ها اولائی کی چی دے اولائی مخ کی ها راغلے دے ها باندی اولال زبر دے ها اولائی خبردار دغا کسان دغا ها دا درم نمبر حروف غیر عاملو کی حروف ایجاب دی ایجاب و داس حروف دی چی د دې په ذریعہ باندې تا ایجاب کې لکه موږ وایو جی تیارم بالکل ټیک دا او دا الفاظ دیته وی ایجاب د یو خبره قبولی کول ایجاب پای کې یو د نعم او کو د دینه مخ کې خبره منفی او کو مثبت مثال پته ور باندې چا د منفی خبره وکړه چې زید نه دی راغل زید راغله نه دی ته ورته نعم معنا او بس نه دی راغله نو بس دغه خبره ایجاب وکړه پلانې کار شوه دی ته ورته نعم دغه خبره ایجاب وکړه دویم دے بلا مانا او دام حرف ایجاب ورتویلے کی الستو بربکم ستاسو رب نیم قالو بلا طولوی بلا ولینی نو دا بلا د ایجاب د پار رازی خو مخ کې د دینه کلام شي نو هغه دغوی نفی او استبهام پکی الستو بربکم دواړه پکی دي نو د دې بلا سمانه ده بلا او تزمونږ رب یې د دې دا معنی ده تزمونږ رب یې دریم نمبر ای ده ای څه د پار راځي للاثبات بعد الاستفهام استفهام شوی مخکې استفهام شوی د هغې د ثابتولو د پاره ای والله مخ کے استفهام وکا آیا زید راغلے دے استفهام آیا زید راغلے دے آیا تر راغلے آیا زید راغلے دے آیا دا کار شوے دے جواب درکڑی شی ای والله او قسم پا اللہ خدا ای والله دا اکثر قسم سر رازی دا ای والله ای بل پکے دے اجل جیر او انا لتصدیق الخبر مخ کے خبر وشی یو خبره چا مثال په تور باندې وکړه ته اجل د دې داسې معنی لکه موږ وایو جی یو سړی خبره کوي کنه خبر تعالی در کی پلانې کار داسې شوی دی زرارم ته وی جی بیا د کسانو سره کېناستل غب شپ مې ولګاو ته جی داسې ته د هغې د خبرې اثبات کې د تصدیق الخبر د خبر د تصدیق د پاره چې کم خبر تعالی راشي او کم خبر تا ته کیږي نو د هغې څه کوي
تصدیق کوي نو کو هغه خبر ارڅنګي کو هغه خبره ارڅنګي کو هغه مثبت او کو منفي پوه شوي په اوس دې الفاظو ظاهري په الفاظو کې د عمل نه دی کړی او باقی معنی پکې د صدا ایجاب ظاهري په الفاظو کې عمل نه دی کړی او معنی د صدا ایجاب سلورم نمبر حروف زیادت دی زیاتی حروف زیاتی په دې معنی باندې زیاتی په دې معنی باندې چې په معنی کې لکه څه کار نه دی کړی زیاتی په دې شکل باندې دا زیاتی حروف دي څه حروف دي زیاتی یو پکې ان دی ما ان زید قائم ان پکې رالی دا ان دلته دا زیاتی حرف دی دا د مای نافیه سره استعمالیږي دا ما ان زید قائم د دې معنی بس دغه د چې ما زید قائم معنی څه ده ما زید قائم ان دلته په معنی کې سکاره نه دی کړی معنی څه ده د ما ان زید قائم ما زید قائم معنی ده زیاتی حرف دی که نه دلته ان راغلی دی فلما ان جاء البشیر فلما ان جاء البشیر انت لري کا فلما جاء البشیر دا جمله شوله فلما لما جاء البشیر جمله فعلیه شوله ان دا زیاتی حرف دی ان څه دی زیاتی حرف دا راځي دا لما سره زیاتی راځي دا ان د دې نورم موقع شته دی نورم ځای نشته دی چې کم زیاده زیاتی راځي بل دې ما فبما رحمت من الله فبما رحمت من الله فبرحمت من الله دې دا فبرحمت من الله ما زائد راله ما زیاتیش فبدا دې سره زیاتی کیږي دی با حرف جر سره دا زیاتی کیږي دا نور دې د زین نشته فبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت د الله تعالی ما پکې ډورا نغله ما زیاتیش خبر باندې پوښ دا حروف زیادت دي ته ویل کیږي بل ورپسې لا ده ما جاءني زید ولا عمرو نمال زید راله او نمال عمر راله نو زیاتی په دې انداز باندې چې دلته څه عمل کړی نه دی او کوتې مثال په تور باندې لا لري کې ما جاءني زید و عمر مال زید هم رانغلی او مال عمر هم رانغلی پنځم نمبر پسې من ما جاءني من احد خو خیال کوه ما دا مثالونه چې کوم دي کنه ورپسې مثالونه دا حروف زیادت کم د دې وجه نه راوړي دي دا ورپسې دا حروف زیادت به ورته ځکه وایو چې زیاتی دي په معنی کې زیاتی دي خیال کوه ښه لیکن حروف عاملو سره دي حروف عاملو سره دي دلته ولې راوړو غیر عامله سره دا نه دي دلته صرف د دې وجه راوړو چې دلته حروف زیادت مونږ لیکلي دي د حروف زیادت د وجه هم دې کې راوړو نور دا دې کې عامله پکې شته ښه عامله پکې شته ګوره ما جاءني من احد من حروف زیاتی حرف دی که نه لیکن عمل کړی دی معلومیږي دا چې دا من جاره زائده دی کار هم کړی دی عامله ده او زائده ده مونږ دلته د دې وجه راوړو چې دا دی زائده او کونه دلته نه دغه کې داسې انداز باندې دلته حروف راوړي چې هغه ټول غیر عامله نو دا به پکې بیا نه راوړي دا به پکې راوړي ځکه دا خو عامله دي که نه ګوره ظاهري عمل کړی دی من احد من جاره دی احد مجرور دی لیکن زیاتی دی تی لرکه څنګه شو ما جاءني احد د دې معنی ورکړې ده ما جاءني احد دا معنی ورکړې ده پوه شو لکه
با پکې راځي ما زیدن بقائمن ګوره عمل کړی دی د خدا بې ته به مونږ زائده ورته وایو حروف زیادت کې م راوستی دی او باقي دغه دی حرف جار دی ښه با د زیادت دپاره با حرف جار زائده لام مثال ردف لکم دلته م کوم مجرور دی ښه لام جاره دی خو زائده دی زائد که څنګه ردف کومې که ردف لکم سکا ردف کم دلتا کاف راغلے دے لیس کمثله شیء کاف زائد کا سو کہ نہ زائد کئی بہر حال لیس کمثله شیء یعنی لیس مثله شیء پوښو دې باندې نو دلتا کاف زائد شو کاف زائد شو دا حروف زیادت ټول چي دي نو په دې شکل باندې دي نو بعضې پکې عامله هم شته د تا چې مخکې خبره وکړه پوه شوې یاد کړئ شابه الله الرحمن الرحیم حروف غیر عاملو کې څلور قسمونه بیان شو پنځم قسم پکې حرف التفسیر د تفسیر د پاره دو حرفونه تفسیر تفصیل وضاحت تفسیر کوي د مخکې خبرې تفسیر کوي یو پکې دی ای دا ای چې دی د مخکنی کلام تفسیر کوي تفسیر چې کوي نو ای به ترې مخکې راوړې لکه واسأل القریته د کلي نه تپوس وکړه واسأل القریته د کلی نه تپوس وکړه نو د کلی نه خو تپوس نه کیږي د کلیوالو نه اوسو قریه محتاج شو کلیوالو ته کلی نه بلکې کلیوال ته متوجه یې لږ دې خوا چې یا بل طرف ته واوړه چې دا سر دې زه وینم نو دلته اوس قریه دا محتاج دی اهلته اهلتا چې مونږ اهل اووایو دلته نو د دې نه به مخکې مونږ ای لفظ راوړو ای اهل القریة یعنی کلي والاونه ای د تفسیر دپاره شو دې ای سره تفسیر چې ذکر کوي نو ای سره به ذکر کوي تفسیر دپاره به ای لفظ راوړې ته پوه شوې دویم پدې کې ان ده ان اوم تعالی د مخکنی کلام تفسیر کوي ونادیناه الله تعالی فرمای مون आवाज وکړو ابراهیم علیه السلام ته مون आवाज وکړو نو ان سره بیا تفسیر کوي आवाज د سو الکا आवाज ته مون سو وکړو هغه دا خبره و یا ابراهیم اے ابراہیم پلانے کار اکا یا ابراہیم نو دا د نادیناهو د دې ندا د دې आवाज تفسیر دلته ذکر کوي په یا ابراهیم او رستو جملې سره نو ان تی مخکې راوړو د ان په ذریعه باندې تفسیر وشو د مخکنی جملې د مخکنی خبرې ته پوه شې په نو دوا حروف د تفسیر یو ای دی او بل ان دی ان ناسبه هم راځي صحیح شو خجی اوس دې ځکه عمل نه دی کړی دلته دا عامله نه دي او غیر عامله هم شو او تفسیر هم وکړه غیر عامله هم شو او تفسیر هم وکړه شپږم نمبر حروف د مصدر حروف د مصدر چې دي کنه د دې حروف په ذریعہ باندې رستنی پورا جمله رستنی جمله هغه په معنا د مصدر باندې ګرځي دغه جمله کې چې کوم فعل ذکر شوی دی بس د دغه فعل نه به ته مصدر جوړ کې دا حروف دا کار کوي دیتا حروف مصدریه ویل کیږي
او دې ته بعضې وخت کې ضرورت یو ذکر راشي نو دا ان پې دی راوړي. ګوره په دې کې دی ما مثال ته ګوره ما نفیه نه دی ښه ما مصدریه دی. وضاقت علیهم الارض تنگ شو په دی ځمکه بما رحوبت بی کو دغسې معنی کوو بی په سبب د ما نو بس ما اوس د ما کار کړی دلته ګوره رحوبت چې دا ځمکه پراخه وه خو په دې خلکو باندې سینې تنګې شوې وې ځمکه پې تنګه شوې وه حالا کې ځمکه څه وه کولاوه وه. اوس دلته ګوره دا با حرف جار دی با حرف جار دلته رحوبت راغلی دی رحوبت فعل دی حرف جار په فعل داخلیږي حرف جار په فعل باندې نه داخلیږي نو دې سره داسې وکړو مونږ دلته یو مصدري لفظ راوړو حرف مصدریه مونږ راوړو د دې دپاره چې د دې فعل نه مونږ له اسم جوړ کړي مصدر تی جوړ کړي. ته لږ صبر وکړه ته الله مو ورځه دې ځای خبره کوو چې الله ورلو بیا به ګورو د دې نظر دې خوا لګېدلی دی دلته دا انم دغه کار کوي خو دا ما هم دغه کار کوي خیال کوه ښه دلته رحوبت رالی کن د فعل نه ورته څه جوړ کو اسم یې جوړ کو دغه یې جوړ کو مصدر یې جوړ کو نو رحب لفظ یې ته جوړ کو رحب ګوره رحوبت د دې مصدر چې کم دی رحب شو او دلته پکې راغلی دی رحوبت دا ځمکه کولاوه وه ځمکه پکې شتې که نه نو د ځمکې په ځای باندې رحب سره هلته ضمیر ولګوه نو څنګه به شي وضاقت علیهم الارض برحبها سره د ځمکې د پراخوالي ځمکه پې تنګه وه برحبها خبره باندې پوه نو برحبها کې با حرف جار په رحبها باندې داخل شو په اسم باندې داخل شو دې ما دغه کار وکړو ښه دې ته ما ته څه ویلی کېږي مای مصدریه د رښتونۍ جملې نه دا مصدر جوړوي دلته همغه خپل فعل دی که نه جمله کې چې کوم ذکر شوي کوم فعل ذکر شوي بس هغه ته مصدر ته راواړوه الفاظ دوله برابر کا مای مصدریه. دویم دی انم دا کار کوي فما کان جواب قومه الا ان قالوا خیل کوا فما کان جواب قومهم نو جواب د قوم د هغوی پیغمبر د پیغمبر ته د خلکو جواب ورته بل څه نه و الا ان قالوا مگر دا خبره به ورته کوله خیل کوه اوسه الا راله الا ان قالوا دیجه کې ته تپوس حالته تفسیر دی حالته حرف تفسیر دی خجی الا ان قالوا خیل کوس الا ان قالوا ګوره دلته اوس ان رالی دی ان څه وکړه دی ان چې دی د دې قالونه قول جوړ کو مصدر تی جوړ کو قالو دی خلکو وی نو د دې نه قول جوړ کو او د دې خلکو نه ولهم جوړ کو قولهم شو الا قولهم دای معنی شو الا قولهم مگر د خلکو وینا نو دی ان دا کار وکړو د ان کار څه دی د رستو سیز نه مصدر جوړی دلته راشه ان دریم نمبر ان دی علمت انک قائمون ان سره د اسم او سره د خبر نه دا جمله اسمیه ده کنه او علمت تا نه څه غواړي دو مفعول غواړي کنه دو مفعول دنه غواړي علمت فعل فاعل دو مفعول دنه غواړي دا جمله د دو مفعول په ځای باندې رااله او د دو مفعول کار وک
بهر حال دا خو د علمتو سره مونږه خبره وکړه که نه. اوس راځو د ان څه کوي؟ علمتو ما دا خبره وپېژنته. ان ته ګوره د دې کا او د دې قایم، د دې قائمون نه خو قیام جوړ کا. قائمون اسم فاعل دی که نه، د دې مصدر څه دی؟ قیام. او دلته که پکې راغلی چې ته ولاړې که نه، نو قیامک شه، نو علمتو قیامک شه. علمتو قیامک ته جوړ کو، د ان د دې وروسته ټول نه قیام جوړ کو، مصدر ته جوړ کو، د دې ان دا کار شو. نورې خبرې پکې پوهې چې علمتو څومره پوله غواړي هغې سره زمونږ هغه جدا دغه دی. خو دلته چې کوم زمونږ خپل مقصد دی چې دا د وروستني څیز نه دا مصدر جوړوي، دا حروفو دې ته مصدریه ویلی کېږي. راځو د تحزیز له حروف تحزیز یو کس په څه باندې راوچتول، یو کس په یو څه باندې اوبارول، راوچتول، رانیغول، د هغې دپاره دا الفاظ راځي. هله هله هله، ولې دا کار نه کوو؟ هله الله الله یسجدو، ولې دی سجده نه کوي؟ لولا لولا لولا، ولې نه؟ خو د تحزیز معنا به پکې کې لولا، ولې نه؟ لولا د تحزیز معنا په دې کې راځي کو تحزیز معنا پکې نه و، نو هغه به جدا سیز دی، هغه جدا مسله ده. لو ما تأتینا بالملائکه، قرآن کریم کې شته دی که نه؟ لو ما تأتینا بلو، ولې یار ملائک مونږ الله تعالی نه ولې نه رالیږي؟ داسې دا معنا ورکوي. د تحزیز معنا پکې شته ده، سړی لږ په دې خبرو باندې دغه کوي، داسې راوچتوي. ښه تیزی ورکوله، ښه صاحب تیزی ورکوله. نور دغه پرېږدی، دا لوم نه دی. نه نه هغه لوم نه دی، دا لوما دی، لوم نه دی. ښه جي تحزیز کې معنا د دغه کولو ده، راوبارول خپله معنی دا ده. معنی ده بیا تحریز بیا دغه ته ویلی کېږي، تیزولو ته ویلی کېږي، را تیزولو. ښه جي د اتم نمبر دی حرف توقع. توقع وقوع، قد پکې دی، قد دې کې دا حرف دی د توقع، د توقع. خو دا قد چې دی دا بیا د مختلفو معنو دپاره استعمالیږي. تقریب معنی دپاره هم راځي، تقلیل دپاره هم راځي، تحقیق دپاره، تاکید دپاره، مختلفو ځایونو کې مختلفې معناګانې ورکوي. لکه تقریب دی، تقریب معنا نږدې کوله، چرته مخکنی زمانه باندې داخل شي که نه ماضي باندې، نو هغه را نږدې کي. مثال په طور باندې دا به وایو چې قد علمه به ووایو، نو دا قد علمه معنا پلاني سړي پېژندلی وو، ماضي شوله. او دا قد چې دی وی پېژنته، داسې لکه معنا کې د ماضي نه لږ غوندې د حال ته لږ دا معنا د نږدې کوي لږ. لکه موږ وایو پلانی سړی عالم وو، دغه دی دا ترکاڼ وو، او بیا دا ووایو چې لکه ترکاڼ دی، ترکاڼي کړې وه او ترکاڼي کوي. ګوره داسې دا بعضې خبره شي که دا په ماضي کې هم داسې صیغې شته دی چې بعضې صیغې هغه د بالکل د ماضي بعید دپاره راځي او بعضې د ماضي قریب دپاره راځي. ماضي وي خو لږ غوندې نږدې معنی ورکوي، او کانه چې کوم دی هغه بالکل بعید انداز کې دغه کوي. دا قد چې دی نو هغه بیا لږ را نږدې کوي. تقریب ده. تقلیل معنی کموالی، دا چې مضارع باندې داخل شي نو بیا د کموالی معنی ورکوي. تحقیق هم مضارع باندې داخليږي، تحقیق معنی ورکوي. تاکید معنی هم ورکوي، په ماضي داخليږي تاکید. قد يعلم الله المعوقين، قد یقینا پیژني، تحقیق معنی کړی ده په مضارع کې. خو د تحقیق معنی مضارع کې لږ کم وي، مضارع کې اکثر معنی چې دا ورکوي نو قد يعلمو، دا خو د الله تعالی باره کې د خیر. نو ځکه موږ وایو چې تحقیق دا معنی ده دغه سره راځي، دا د تقلیل سره ډېر راځي. تقلیل کموالی معنی ورکوي، د کموالی معنی لږ کم قد
خجی دا نهم نمبر چې کوم دی د استفهام حروف دی په دې باندې خلق تپوس کوي حمزه ا دې باندې خلق تپوس کوي ازید ضربت آیا زید دیواله ده دا په جمله اسمیه هم داخلي کې پیلی هم داخلي کې ها د دې کې به بلا تفصیل پکې ده بلا مسئله پکې شته ده خو صرف دومره تخیم چې دا د استفهام حروف دي استفهام ازیدن ضربت آیا زید تاواله ده وروسته خو جمله فعلیه ده کنه زیدن مفعول له دې سره تاسو کو اور پسې حل ده حل په جمله دغه باندې داخل ک فعلیه باندې حل ضربت زیدن آیا تا زید واله ده حل آیا لسم نمبر حروف شرط دا داسی لکه رستو دسی د شرط معنی ورکي کو دا کاروش نو داسې به وشي کو ته پاسې دی دا ځای به خالی شي ورشه ګنې چې به ختمه شي دا شرط غوندې دی دا خبره سمه ده اوس به پې عمل وکړو انشاءالله که نه د دې نه وروسته به پې عمل وکړو ښه په دې کې یو ان دی دا مثال ان زرتنی اکرمتک کو ته زما ملاقات وکړې زه به ستا اکرام وکړم دا زرته چې کوم دی زرتنی دا ماضي ده زرته خدا ان چې دی ان سره دا دغه کېږي ښه مستقبل طرف ته راړی ده ان کې دا مسله شته دی استقبال معنی د استقبال ورکوي زمونږ د معنی سره فلحال کار نشته دی خو ان سره هم کار دی چې دا ان داسې شرط غوندې دی کو تا زما ملاقات وکړو اکرام بدله وکړم کو تا و سبق یاد کا نو چې به درکړم داسې مثال شو لو تزورنی اکرمتک لو تزورنی اکرم کو تا زما ملاقات کړی وې دې لو کې دا مسله شته به خاص دا مضارع باندې داخل شکلونه چې ماضی ته دا کیدا دا ماضی ته واړو دا ماضی استقبال طرف ته راوړو کو تا ما ملاقات کړی ما بل اکرام کړی ګورل ته یو قسم لو ګوره شرط او جزاء پکې ده کنه شرط او جزاء دلته اما ده فاما الذين سعدوا قرآن کریم کې شته کنه ففي الجنه فاما هغه کسان چې نیکان وي نو بس ففي الجنه په جنت کې به کنه نیک مطلب دا کو نیکی دی وکړو په جنت کې به شګور شرط او جزاء غوندې معنی ورکړي دا شرطونه دي دا او دلته دغه کړی دی ښه ګورې عملونه کړي دلته خټیټ عملونه کړي دي خو زمونږ پکې مطلب صرف دغه دی ښه بیا په غیر عاملو کې ځي خو دغه حروف شرط کې مسله ده په شرط کې حروف شرط کې مسله ده او حرف الردعه ردعه داسې لکه یو څیز نه انکار کوله انکار ردعه د انکار دپاره راځي کله مخکې یو سړی خبره وکړي چې مثال په طور باندې قیامت نشته دی او قیامت داسې دی او موږ به الله تعالی څنګه راپاسوي او زموږ به دا بدن ذره ذره یو وړوکي به ذره ذره نو وویلی شي چې کله نه داسې نه ده هغې مخکې کلام باندې څه وکړو انکار یې وکړو انکار ردعه انکار ته ویلی کېږي ښه انکار د انکار لفظ دی پوه شوئ پې یاد یې کوئ بلکې یاد شوی دی انعام واخلئ خجی بسم الله الرحمن الرحیم په حروف غیر عاملو کې 12 نمبر دی تای تانیس راوړی دی تای تانیس ضربت دا تای تانیس چې ده دا په دې صيغو کې واحده مؤنث غایبه صيغه چې ده واحده مؤنث غایبه صيغه چې ده په دې کې دا تا د تانیس چې ده وې دام څه عمل نه کوي چاله دغه نه ورکوي ده بس دې خو معنی دې د مؤنث ورکړې ده ښه دې معنی د څه ورکړې ده د تانیس ورکړې ده خطای تانیس ورته ځکه وي باقی داسې څه عمل نشته دی 14 نمبر تنوین نون ساکن ما ولیکو
تنوین څه ته ویل کېږي؟ نون ساکن دی په حقیقت کې. خدا نون ساکن د کلمې په آخر کې چې کوم حرف راځي نو په هغه حرف باندې وروسته بیا حرکت یې کنه. مثال په تور باندې زیدو دی، ګوره ښه زیدو دې پسې لګوم اوس ښه دې پسې دې دال د دې د دا آخري حرف حرکت پسې لګوم. تاسو به داسې یادوئ نون ساکن چې د آخري چې د حرف آخري حرف حرکت پسې لګي، دلته دې پسې لګوم نون ساکن څنګه شه زیدون. اوس یې داسې لیکم زیدون. نو موږ وایو چې دې کې تنوین شته نون ساکن پکې شته. ته به وایې نون ساکن د کوم ځای نه راغلی؟ نون ساکن مې اوس قرآن کا هلته نون ساکن و. پوه شوې؟ دا تنوین چې دی دا نون ساکن دی او دا نون ساکن به ورته وایو. نون ساکن یو حرف دی کو نه دی؟ بس حروف غیر عاملو کې. خدا نون ساکن دا تنوین به ته نون ساکن منې اله چې نون ساکن نه منې تاسو دغسې پیشونه منې بیا خو لکه حرف نه شو ته حرف به ترې جوړې نون ساکن به ترې جوړې لکه نون ساکن چې ما کوم لیکلی و هغه ښه جي. څلورم نمبر نون تاکید اضربن. نون تاکید ثقیله خفیفه چې دی هغه څه عمل نشته دی معنی شته دی ښه معنی شته تاکید معنی ده. لولا لفظ دی لولا زید لهلك خالد. کو زید نه وی نو خالد به هلاک شوی وی خالد به هلاک شوی. لیکن د خالد هلاکت نه دی شوی منه دی د وجه د دې مخکې موجودېدو نه د زید موجودېدل شته نو د خالد هلاکت منش. دا معنی ورکوي خبره باندې پوه شئ معنیواله دغه ورکوي. لولا زید کو زید نه وی لهلک خالد زید به خالد به هلاک شوی وی. لیکن د خالد هلاکېدل منه دي د وجې د مخکې جملې د موجودوالي نه. مخکې هغه موجوده ده که نه زید موجود دی که نه پوه شوئ او غیر عامله ده معنی ورکړی ده. لولا زید موجودن کو زید موجود نه وي د دې خپل دغه پوره جمله دا پوره جمله دغه شوی دا جمله ده پوره جمله. لام مفتوحه للتاکید دا چې کوم عام لام دا مونږ وایو عام قرآن کریم کې ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ولا تسمعن خامخا د لام معنی ته ولا تسمعن خامخا او تسمعن کې نون ثقيله مشته ده ولا تسمعن خامخا تاسو به اور ضرور بالضرور د نون ثقيله معنی ضرور بالضرور شو او د لام معنی خامخا شو لام تاکید شو. درې تاکیدونه په دغه ځکه یو قسم راغلي دي یو چې کوم نه خو ثقيله ده کې دوکا ضرور بالضرور او یو مخکې راځي دا لام مفتوحه او بل ولسم نمبر ما خود دې ما معنا ما داما یعنی تر سوچ همیشه وي د ما معنا څه تر سوچ همیشه وي. دلته ګوره اقوم زبا ناستم نا ولال بیم ما جلس الامیر تر سوچ صدر سیب امیر سیب ناسوی ما په معنا د ما داما معنی څه شوله زبا ولالم تر سوچې ناستوي صدر سیب امیر سیب نو ما په معنی د ما دامه دلته غیر عاملش معنی ورکړه پوه شئ معنی د دې شته دی ښه د دې خپلې معنی شته بس